ظلم سر وشو بلا سزا ظلم وشولو او دا د مرګ لایق سړی نه و. دا خلک چې خلک نو چې دی وجه دار چې بیا پولیس والا شو دا نور طبقې شوې دي چې کم دی دا خلک چې ډېر عدالتونو ته تاڼو ته خلک غواړي. خپله چې وختم پاس یو هسپتال ته تللی و چې په خپله وختم پاس نو چې هغې هغه کمې وینې ما وګټلې نو ما له داسې پته هغه ټیمه نه ولګېد چې دا خو دلته وفات شوی دی. چې موږ ورلو دا زخمی حالت کې پروت و موږ راوچت کو ما تپوس وکړو خو د مال هېڅ قسم جواب را نه کړله. څه وجه کېدی شي چې دونه مشر سړی و او مطلب دونه بې دردۍ سره هغه قتل شوی و؟ جی دې کې وجوهات شته منځ کې وجوهات شته خو هغه اوس موږ تاسو ته نشو ویلی. انشاءالله تاسو ته موږ 2-3 ورځې کې رزلټ درکوو انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو په 4 اکتوبر باندې د پندو تاڼې په حدود اخوناباد نمبر 5 کې نامعلوم کسانو د صافي قوم یو مشر په تبر وهلی او وجلی. د دې وجه سوا د دې فیملی د چې کوم مقتول دی د دې فیملی سره هم خبرې کوو، د دې علاقې خلکو سره هم خبرې کوو، د قوم مشرانو سره هم خبرې کوو او دې حوالې سره به د پولیس سره هم خبرې کوو چې یاره دا څه وجه وه دې کې څه وجې نه بابا قتل شوی او مشر سړی هغه څه داسې ګناه وه چې په دې عمر کې هغه په دې باندې قتل شو یا هغه بې ګناه و. دا ټولې خبرې به تاسو ته ښیو. دې حوالې سره د ایس ایچ او صاحب سره هم خبرې کوو. راځئ موږ سره اوسئ. دا وقوعه څنګه شوې وه او دې کې اوسه پورې څه تفتیش شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر بھائی تاسو ډیره مهرباني چې تاسو دلته تشریف وروړو. بالکل جی په 4 تاریخ باندې د ماښام لمانځه نه پس موږ سره یو وقوعه وشوه چې هغه 302 وه. یو مشر سړی و 60-65 سال عمر یې و د دواجان نوم یې او تقریبا دی داسې ویلې کېږي چې شانه په تبرونو باندې والی شوی دی. بل په دې کې موږ بیا کار دا وکړو چې دې کې موږ کیمرې چک کې مختلف انګلو باندې چې کوم باندې دی راغلی وي په کمې باندې تللی دي او انشاءالله کیس ته موږ ورنږدې یو ورځ به کې به ټری شي انشاءالله. څه وجه کېدی شي چې دونه مشر سړی او مطلب دونه بې دردۍ سره هغه قتل شوی و؟ جی دې کې وجوهات شته منځ کې وجوهات شته خو هغه اوس موږ تاسو ته نشو ویلی. انشاءالله فردر ورځ به کې به تاسو ته ټول معلومات موږ درکړو. بل د هلته چې کوم خلکو کتل ای وی چې یاره دا زخمی په ډېر ساعت همداسې پروت و خو خلکو ځکه دا زخمي اوچتولو نه چې بیا پولیس د خلکو نه راځي بس تپوسونه کوي او پولیس خلک تنګوي. داسې هیڅ خبره نشته. د ده خوا کې کور و خپلو کسانو اوچت کړی دی. دا هسې یو نیګیټیو میسج ورکوي د عوامو له خلک چې پولیس سره هیلپ نه کوي څوک. دې کې هیڅ خبره نه داسې خبرې چې یاره پولیس د چا نوم ښکاره کوي هیڅ هم نه خو بس د عوامو له یو غلط میسج ورکوي. ملک دواجان چې کوم دی دې په کې څومره پیشرفت شوی دی اندازتاً؟ جی دې کې ډېر پیشرفت شوی دی. روټو کار کولو د دې ټول خانداني دا کار دی. انشاءالله تاسو ته موږ 2-3 ورځې کې رزلټ درکوو انشاءالله. جی دا زما والد صاحب و او دا به چې کوم دی موږ د روټو دوکان و دا به سهار کې موږ دلته به روټۍ دوکاندارۍ له به ناست و. بل دا چې دا روز ډیلی چې کوم دی دا به د چوک کې به مازدیګر مونځ به چوک ته به تله جومات کې هلته به مونځ کولو بیا ماښام مونځ به ملته کولو ماښام مونځ به وکړو بیا به راتلو ماخوستن مونځ له به دې جومات له شی به کور ته رالو به ډیلی دې دغه رنګ دی دغه و او په دغه ورځ باندې هم چې کوم دی دا مونځ یې کړی د مازدیګر مونځ یې ملته کړی دی او د ماښام مونځ یې ملته کړی دی. په دغه دوران کې دا چې څنګه را روان شوی دی چې زه کور ته ځم نو دې چوک ته دې بره کوڅې سر ته چې راغلی دلته پې نامعلوم کسان راغلي دي او دوی به شاته نه گزار کړی دی دوی گزار یې به کړی دی او هغه یې زخمي کړی و. بیا چې مونږ اطلاع میلاو شو ماشوم راغو چې تاسو راشئ بابا باندې چا گزار کړی دی او چې مونږ ورلو دا زخمي حالت کې پروت و مونږ راوچت کو ما تپوس وکړو خو د مال هېڅ قسم جواب را نه کړله. بس مونږ بیا چې کوم دی نو ګاډي کې واچولو او دا مونږ هسپتال ته ورسولو. هلته چې کوم دی نو هسپتال کې چې کوم دی ډاکټرانو ټول دغه وکړو نو هغې مونږ ته ویل چې دا وفات شوی دی. بیا تاسو پولیس له لاړل کې پولیس رالل پخپله نو دې کې بیا پولیس خپله راله هغې چې کوم دی هغې وکړل دا څه چل شوی دی مونږ ورته دغه رنګه چل شوی دی او لګې هغوی پکې لګې دی اوس پکې ګرځي را ګرځي پکې مونږ تلې پکې وي. تاسو په خپل رپورټ کې څه ویلي دي؟ تاسو په چا دعوه څه کړې ده؟ نه جی مونږ خو اوس پورې داسې دعوا هم نه په چا کړې او نه څه مونږ داسې تنازع راغلی نه هم چا څه شور راغلی نه هم چا څه خبره راغلې ده او نو بس اوس پورې مونږ څه چا څه دغه نه راغلی خو مونږ داسې بې ګناه کار شوی دی د بې ګناه مونږ ته تپوس وکړی شي.
اوسه پورې چې دی کې پولیس څه کړي دي تاسو مطمئن یې هغې نه بالکل موږ مطمئن یو لګیا یو پکې منډې تړلې مو لګیا دی خو موږ د خپل وزیر اعلی نه د آی جي پي نه د موږ د کوم مشران دي موږ په هغې باندې موږ د هغې نه امید ساتو چې مطلب هغې د موږ له مخکې نور هم کار وکړي لکه دا بابا چې کوم بې دردۍ سره مړ شوی دی که نه نو دغه ځای کې تاسو د خلکو چا څه ویلي چې یاره دغه کس څوک چې ورپسې راغلي دوی سره څه تکرار شوی دی جنګ جګړه شوې څه شوي دي چې دا دونه غټ اقدام هغه اوچت کړو سر جی موږ ټول معلومات کول لکه مطلب چې هغه چا هم داسې خبره ونه کړه نه چا داسې دغه وکړه چې دا داسې چل شي خو دا به د کور ته را روان و او شاته نه بېګزار شوی دی او د مطلب چې بې درد سره وجلی دی نو چا اوسه پورې موږ ته کومې خبرې دغه نه دی کړی کرایم کهانی رپورټر کیسر خان او داغه ټیم ډیره مننه شکریا چې تاسو رالی څنګه چې تاسو ته پته ده چې څو ورځې وړاندې په دورۍ چوک کې یو سپینګیری ملک دواجان د صافي قوم سره تعلق ساتلو او هغه بې ګناه بې خطا شهید کړی شو زموږ د اعلی چارواکو نه د آی جي کې پی کې سی سی پی پېښور ایس ایس پی پېښور ایس پی فقیر آباد ډیویژن او ایس ایچ او پندو صاحب نه زموږ دا مطالبه ده چې په دې کې څوک انوال دي او کم تاسو کوشش شروع کړی دی موږ بالکل مطمئن انشاءالله تاسو نه خو دا کوشش چې دی دا تاسو نور هم تیز کوئ او دغه چې دې کې کم ککړ خلک دي کم ملزمان دي مجرمان دي هغه دې ونیولی شي او هغې ته دې د قانون مطابق سزا واورولی شي دا زما مشهور ورو زه د هغه نه کشر یم نه زموږ چا سره کومه دښمني راغلې ده او نه کوم چا سره بحث راغلی دی په دې علاقه کې زموږ 40-50 کاله وشولو د علاقې والاندې خلک تپوس وکړي چې د دې چې دا چا سره د خولې یو قدر د بحث راغلی دی یا نه راغلی په دغه ورځ باندې چې کوم دی ما د ده ختلی او د تقریبا 34 یا 38 باندې دا واقعه چې شوي دي دغه ټیم دلته تاسو کم وخت نه اوسېږئ او اوس خو دوی دکانداري تاسو ویل بچو سره صرف کولی دي نه مخکې دي څه کار کوو دې د مخکې چې کوم دی نو په نمک منډۍ کې خیال دی کړی نو پخوا ډېر غټ غټ سرایان وو عصري نه به تاسو یې معلومات دي خو ماله معلومات شته غټ غټ سرایونه په هغې کې چې کوم دی مطلب د افغانستان نه به دا بادام او پیسته او زیره میره او دا به راتله نو که شروع کې چې کوم دی هغې هلته نمک منډۍ کې کار کولو تاسو څو وروریان یئ او د دې بابا بچي څو د بابا خو 3 بچي دي زما ورارګان دي ته چېرته وې چې تا ته د اطلاع شوه زه خپله په کور کې وم زه په خپله په کور کې وم دلته زما د دې زوی چې کوم دی جنرال سټور دکان کلاو کړی دی ورکوړی غوندې دوکانګی دی د کوڅه کې ناست دي نو ده چې دا واقعیت شوي دي دغه واقعیت ټیم کې دا آواز کړی چې جان آغا ته او نور آغا له آواز کا زما د ورو دا خبره کړې جان آغا څوک دی نور آغا څوک جان آغا چې کوم زما وراره دی او نور آغا زما زوی دی د جنرال سټور کې ناست دي دلته چې ماشوم راغلی دی دلته آواز کړی دی نور آغا ته یې ویلي چې یاله بابا هلته پلوله چاوالی دی او ته فورا ځان ورسوه دلته د چا نه موټرسایکل واخیست زه هلکې نږدې وو خو لکه موټرسایکل یې واخیست چې زه ورسېږم دلته دې خپل ورونو ته یې آواز وکړ تاسو راپسې راځئ زه لاړم زما دا زوی چې کوم دی موټرسایکل باندې لاړ او څنګه دغه ورسېدو هغه ور سر اوچت کړو نو په دې کې دا زامن زما ورارګان هم برله او هغه ته بیا اوچت کړو هغې ورته وویل چې بابا دا چا دا پسه نو دوی اوس یې بیا خبرې نه دي کړې خپله چې وختم پاس دوی خو هسپتال ته تللي وو زه چې په خپله وختم پاس نو چې هغې هغه کمې وینې ما وګټلې نو ما له داسې پته هغه ټیمه نه ولګېده چې دا خو دلته وفات شوی دی تاسو ورسره اخري ځل ملاقات کله شوی و ملک دواجان سره څه خبرې جی شوی په دغه ورځ باندې په همدغه ورځ باندې تقریبا 6 بجې غالبا یا 15 شپږ بجې یا 6 بجې به وي چې دغه دا ټاور چې کوم دی د ټاور سره زما ورسره ملاقات شوی ما ورسره خبرې اترې کړې وې څه خبرې اترې هم کړې لکه دا خبرې اترې کړې وې چې زموږ دلته مقبره ده او هغه مقبره چې کوم دی هغه لکه ناسته ده او لکه کوټې چې لکه کندې پکې دي نو ده ماته دا خبره وکړه چې دلته یو سړی دی مطلب هغه لاندې تخانه وباسي یو 15 ټرالۍ خبره به ځینې ویسو دغه چې کوم یې دغه ځای کندې دی دا به راډکو د کوم دی نو لکه بیا چې زمونږ کوم څوک مړ کېږي خپلو رشتهدارانو کې نو هلته بیا ښخوو نن مازدیګر یې تا سره دا خبرې وشوې ماښام ټایم کې هغه ته خو دا پته نه وه که نه هغه وی چې لکه څوک مړه کېږي نو دا دیره مدیره ورته پهله نه سیټ کوو څونه ګنټې پس پکې بیا تاسو هغه پخپله ښخ کړو یاره زما لکه د شپې لکه 6:40 باندې دا وکېدو چې سبا له باندې 11 بجې چې کوم دی موږ پکې دا ښخ هغه ته پته نه وه چې دا مطلب دا خبره د خلکو دپاره کوم دا به هم زما خبره دپاره لپاره ځان لپاره یې نه ده کړې خلکو لپاره یې کړې ټاپي زما نوم دی او حاجي صاحب خو زما ګاونډي وو او قومي مشهور ملک دواجان صافي ټول قوم یې پېژني ډېر بهادره سړی و او تکړه سړی و زموږ رشته دار هم او په یو علاقه کې موږ پاتې کېږو کم از کم 40 کاله د په دې علاقه کې وشولو
د ده بچي د ده اولادونه د ده ورونه خیر د معلومات دی وکړي. نو زه دا مطالبه کوم د وقتي حکومت نه، د خپل مشرانو نه، د خپل وزیر اعلی صاحب نه چې ملک صاحب ته د انصاف میلو شي. لکه تاسو سره دونه رشتہ داري دي، دونه عمر د مور سره تیر شو، دونه عمر ته چې خلک ورسي په دشمنۍ کې هم څوک نه وجني کنه څه وجه کې دي شي؟ ظلم سره وشو، بلا سجا ظلم وشولو او دا د مرګ لایق سړی نه و، بلکې زما خو دوست هم و. زه خپل هم داسې د تحریک انصاف کارکون یم او د سبواړ صدر یم، بل صافي قوم اتحاد د پېښور ډویژن ترجمان یم. دا په خپل د پاکستان تحریک انصاف په صوبې کې حکومت چې کوم دی هغه د پاکستان تحریک انصاف دی، ټول خلکو او بیا تاسو مسترګي کنه. نو تاسو څه کړی دی اوس د موږ حاجي صاحب جنازې ته راغلي، فضل الله خان ایم پی چې کوم دی، آصف خان زموږ دوالم راغلي، هغې سره به کېده زموږ خبرې هم شوي دي ایم این اے صاحب سره، او انشاءالله القریب ورځو کې به هغه هم زموږ د مشرانو میټینګ وي. او زه وزیر اعلی صاحب نه چې کوم زموږ د صوبې انتظامیه ده، زه د هغې نه مطالبه کوم چې ملک دواجان ته د انصاف میلو شي. دا خلک ولې خلک نه اوچتوي داسې چې زخمی حالت کې پروت وي؟ بچکولو والا الله دی، خو بیا هم خلک یو کوشش کوي کنه ولې خلک نه اوچتوي؟ سر داسې کار دی دا خلک چې خلک نه اوچتوي دی وجه دا ده چې بیا پولیس والا شو دا نور طبقې شوي دي چې کم دی دا خلک چې ډېر عدالتونو ته تاڼو ته خلک غواړي، نو په دې وجه عوام چې کم دی ډېر ټارچر دی او نه چا سره نه تاسو ته پته ده چې پېښور دی، پاکستان دی، غربت زیات دی، نو هر سړی مزدور کار دی، چا سره دومره ټیم نه وي چې هغه بیا منډې تړي. په دې وجه چې کم دی دا عوام صرف غلی تماشه کوي او ګوري چې څه کېږي. نو ته خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي چې که داسې څوک زخمی پروت وي نو د دغه یارې نه دی بیا څوک د چا ځان زندګي نه بچ کوي؟ زه خلکو ته عوام ته دغه پیغام ورکوم چې نن دا کار موږ سره وشو، تاسو ټول تماشو کو د سبا دا کار تاسو سم کېدی شي، نو انساني همدردي پکار ده چې دا یو بل سره موږ وکړو، یو بل سره موږ تعاون وکړو او مخکې لاړ شو هسپتال ته ورسو، امبولانس راوغواړو، کم از کم چې کم پروت وي انسان هغه له چې کم دی کټ راوباسو، سیستم برابر کړو. چونکې دا ما تاسو دا خبر وکړه چې دا ګورنمنټ او کم چې پولیس والا دي دا خلک دومره ټارچر کړي دي چې هغه دې ته نه جوړېږي. سر کم خلک چې د دې شیز نه یریږي چې یاره که موږ دا زخمی اوچت کو یا دا مړی اوچت کو نو پولیس به بیا موږ بار بار راغواړي او تنګوي به هغه خلکو ته څه ویل غواړئ؟ دا خو یو زموږ د اسلامي فرض هم دی چې یو سړی ولګېدو مړ شو، په کار مړ نه زخمي دی چې هرسي چې هغه خو ته هسپتال ته خو ورسې کنه دې کې پولیس موږ څوک څه تنګ کړو، دا داسې دروغ خبره ده. مطلب د دې داسې هېڅ هم نشته که څوک دغسې زخمي روچت کي هسپتال ته یوسي یا مړی روچت کي زخمي وي هسپتال کې بیا مړ شي، نو پولیس به داسې صرف هغه جنرال تپوسونه به ترې کوي، بار بار به نه تنګوي؟ چې کوم سړی یو چا سره خو کی او هغه لاره لاروي وي نو هغه به تاسو ضمیر داسې ذهن مني چې هغه به موږ بیا تنګ کړو، داسې نیګیټیو د عوامو له خلک نیګیټیو میسج ورکوي، داسې هېڅ خبره نشته. جی ګرانو کتونکو د ملک دواجان د قتل حوالې سره موږ د هغې فیملی سره خبرې وکړې، هغه هم تاسو واورېدې، د علاقې خلکو سره هم خبرې وکړې هم تاسو واورېدې، د ایس ایچ او صاحب خبرې هم تاسو واورېدې. پولیس خو ډېر پر امید دي چې یاره دا کیس به ډېر زر ټریس شي، ای وایي چې یاره ډېر حده پورې دي په دې کیس کې کار کړی دی، ملزمانو ته هم ډېر حده پورې ورسېدلي دي، خو داسې یو کیس هم نه چې هغه انټریس وي او ټول عمر به انټریس روان وي. چې پولیس وغواړي هر یو کیس ټریس کېدی شي، دغسې د الله پاک وکړي چې څنګه پولیس پر امید دي چې د دې دا امیدونه پوره شي او د مقتول فیملی ته انصاف میلو شي او ملزمان ونیول شي.